نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم سورة بقرہ 201 نمبر آیت دی د دې رکو د مخکې رکو سره ربط او مناسبت دادی چې په مخکې رکو کې د طلاق نه بعد د عدت ذکر او په دې رکو کې د دریو طلاق ذکر دی چې د کم نه بعد عدت شروع کیږي د طلاق درې اقسام دي تاسو ته پرون مختصرا ذکر شوی وو یو طلاق رجعی دی دویم طلاق باین دی او دریم طلاق مغلظ دی طلاق رجعی چې په الفاظو د طلاق سره سړی خپل ښځې ته یو پیرا یا دو پیرې طلاق ورکی یو پیرا ورته وایي ته په ما باندې طلاق دې ته وایي طلاق رجعی یا دویمه پیرا بیا وایي ته په ما باندې طلاق دې ته وایي طلاق رجعی د طلاق رجعی نه بعد خاوند ته د رجوع کولو اجازت وي که د زړه غواړي چې د ښځه ځان سره وساتم نو قرآن فرمایي فامساکم بمعروف تاسو په ښې طریقې سره دا ښځې ځان سره بندي کوي رجوع ورته وکړي زندګي ورسره تېروئ او که انسان اراده نه لري او وایي چې خوشې کوم یې نو دویم طلاق شوی یو طلاق یا دویم طلاق ته دې نه بعد د عدت ته انتظار وکړي تصریح باحسان تاسو ته اجازت ته چې دا آزاد کوي په ښې طریقې سره نو د یو طلاق یا د دو طلاق نه بعد خاوند ته د رجوع حق وي دویم قسم د طلاق مغلظ دی طلاق مغلظ دی ته وایي چې دریم طلاق ورکی یو طلاق ورکی ورپسې دویم ورکی دریم ورکی نو که درې طلاق په یو ځای ورکی که جدا جدا ورکی په یو مجلس کې ورکی په جدا جدا مجلسونو کې ورکی په یو ورځ باندې ورکی په جدا ورځو کې ورکی په هر صورت کې د دې خاوند د ښځې ته درې طلاق پوره کول دا ښځه او په دې خاوند باندې حرام او ګرځي د دې سړي د ښځې سره ژوند تېرول دا به زنا شمار کېږي اولاد پیدا کېدل دا به اولاد الزنا حسابېږي ځکه چې درې طلاقونه بعد د قرآن فیصله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت فیصله د صحابه کرام فتوا د امت مسلمه اجماع او اتفاق او د دین بعد د عقل تقاضا چې دا درې واړه واقع شو او د دریو طلاق نه بعد ښځه خاوند سره پاتې کېدل د قرآن او د سنتو د صحابه کرامو د فتوی خلاف ورزي او دشمنی ده په دې بنا باندې په دریو طلاق سره ښځه حرامه او د دې سړي نه جدا شوه دا طلاق مغلظ دی دریم قسم د طلاق باین طلاق باین دیته وي چې سړی خپل ښځې ته الفاظ د طلاق استعمال نکي الفاظ د جدایي وي
لیکن نیت پکې د طلاق وکي سخت الفاظ سره یا په هر قسم الفاظ سره خو چې پاغې کې د جدایي نیت دا خاون وکي لکه مثال دا سړی د ښځې ته ووایي چې ته په ما باندې حرامې داسې الفاظ استعمال کی نو پدې کې خاوند ته د رجوع حق نشتا البته دومره مسله ده چې په الحال نکاح د دې سړي د ښځې سره ختمه شوه د دې د نکاح نه ووتله خو د خاوند ته دوباره د بل نکاح اجازت د دې ښځې سره شته که دا سړی غواړي چې د ښځې سره ژوند تېری نوی نکاح دې وتړي چې څنګه اوله نکاح تړلی کېږي همغه طریقه باندې دویم وتړي د دې ښځې او خاوند ژوند به بیا شروع شي دا طلاق باین دی طلاق باین په الفاظ کنایي باندې واقع کېږي نور د فقه په کتابونو کې تفصیل راځي دا خو اقسام د طلاق دریو د دې نه بعد اوس مسله دا ده که یو سړی خپل ښځې له 3 طلاق ورکړل په یو مجلس کې یا په جدا جدا مجلسونو کې خو چې 3 برابر کړل یو مجلس کې لکه ښځه خاوند ناستې سړی غوسه شو او سړی په جذبه کې راغی او ښځې ته وایي 1 2 3 بس 3 طلاقونه ورکړل چې ته په ما باندې طلاق ته په ما باندې طلاق ته په ما باندې طلاق داسې وایي یا دا سړی دی ښځې ته وایي چې ته په ما باندې په 3 طلاق سره طلاق یا په 100 سره په یو مجلس کې یا په جدا مجلس کې سهار غوسه یو پرې ورته سهار وي غرمې ورته بیا وي ماښام ورته بیا وي بیا هم 3 شو یا یو ورځ ورته یو وي بل ورځ ورته بل وي بل ورځ ورته بل وي نو دی وخت کې د دې سړی دا 3 واړه طلاقونه واقع شو یا یو سړی دی یو طهر کې ورله یو طلاق ورکو دویم طهر کې دویم ورکو دریم طهر کې دریم ورکو چې په کومې طریقې سره طلاق ورکو نو دا طلاق د دې سړی واقع کېږي که نه واقع کېږي 4 مذهبه د امت مسلمه د دې اتفاق دی چې دې سړی د ښځې له په کومې طریقې سره 3 طلاق ورکړ نو دا 3 واړه طلاقونه به واقع کېږي دا د امت مسلمه مسله شو 3 واړه طلاقونه به واقع شي شریعت حد مقرر اصل مسله دا و چې ابتدا د اسلام نه د اسلام دا ابتدا نه وړاندې جاهلیت په دور کې د طلاق د پاره څه حساب کتاب نو چا به ظلم ورکول سلب هم ورکول نو پروا به نه کوله چې اسلام راغی حد مقرر کو چې سه بدرې طلاق ګوري واقع کیږي او په درو سره خزه جدا کیږي د دین زیاتی چې کوم دا بلغ وي او دا بل داغین علاوه جرم وي او طلاق په حلال سيزونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې په جائز کارونو کې حلال کارونو کې د الله پاک په نسبت باندې ډیر مبغوث چې دغه طلاق دی جائز دی لیکن د الله خوښ نه دی دی وجناب دی ته ابغض المباحات وي ډیر مبغوث ډیر چې د الله بد شي نو طلاق یې بد شي نو طلاق خشي نه دی خو بیا چې ورکی جائز دی او چې په جدا جدا مجلسونو کې نو په یو ځای طلاق ورکول اگر چې ګناه ده نه به ورکې ځان ته سوچ موقع پرېږده یو میاشت کې یو طهر کې یو طلاق بل طهر کې بل طهر کې بل نو دې طریقې سره به تا ته د سوچ موقع ملاویږي خو که بیا هم یو سړی وایي چې نه زه دونه ټیم نه ورکوم او فوراً بس قصه ختموم نو 3 په یو ځای ورکي نو 3 واړه به واقع شي اگر چې ګناه یې وکړه 3 واړه طلاق به واقع شي دا مسله د 4 مذهب د مسلمانانو ده د دې په مقابل کې 3 جماعت دي یو جماعت د غیر مقلدین او وهابیانو دي دویم جماعت د قادیانانو دي او دریم جماعت د روافض او شیعاګانو دي د شیعاګانو مذهب
د غیر مقلدینو مذهب داري چې یو سړی خپل ښځې له 3 طلاق ورکړي یا 10 ورکړي یا 6 ورکړي په یو مجلس کې ورکړي یا په جدا مجلسونو کې خو په یو میاشت کې چې څومره طلاقونه ورکړل دا به صرف یو وي لکه مثال یو سړی غوسه شو سحر یو ورکړ یو غرمه ورکړ یو ماښام یا یو نن یو سبا یو بل ورځ یا اول لسو ورځو کې یو ورکړ دویم لسو ورځو کې بل ورکړ دریم لسو کې بل ورکړ خو چې په دې یو میاشت کې په کومې طریقې سره طلاقونه ورکړل نو که 100 دی او که 50 دی او که 100 دی او که 3 دی او که 2 دی او که یو دی دا ټول بس یو دی زیات نشته دا د چا مذهب شو دا د غیر مقلدینو د وهابیانو مذهب شو کمزې کې لیکل دي د غیر مقلدینو د وهابیانو ټول کتابونو کې دا خبره ذکر دا یو کتاب هم دا د وهابیان نشته چې دی وی چې 3 طلاقونه یو نه دي بلکې 3 طلاقونه 3 دي دا د وهابیانو ټول اتفاقی مذهب دي دویم مذهب د شیعاګانو دي د شیعاګانو په نسبت باندې 3 طلاقونه په یو میاشت کې یعنی په یو طهر کې چې هر څومره طلاقونه شول دا به صرف یو وي د شیعاګانو کتاب دی جامع المدارک جلد نمبر 4 صفحه 509 دویم کتاب دی المبسوط فی فقه الامامیہ د دې جلد نمبر 5 صفحه نمبر 4 دا شیعاګانو کتابونه دي یعنی فقه جعفریہ چې د شیعاګانو کوم فقه ده پاغي کې مسله دا ده چې چا په یو طهر کې څومره طلاقونه ورکړ دا به صرف یو شمار کیږي یعنی 3 طلاقونه په یو مجلس یا په جدا مجلسونو کې په یو طهر کې صرف یو دی دا مذهب د شیعاګانو دی دریم مذهب په باب د طلاق کې د قادیانانو دی مرزا غلام احمد قادیانی د قادیانانو مذهب داری چې چا په یو مجلس کې 3 طلاقونه خزل ورکړ یا په جدا کې خو په یو طهر کې چې هر څومره ورکړ دا به یو شمار کېږي د شیعاګانو کتاب دی فقه احمدیه د دې یو معتبر فقه لکه څنګه چې زمونږ فقه حنفیه فقه شافعی فقه مالکی فقه حنبلی دا شان د دوی یو مستقل کتاب دی اردو کې د مرزا غلام احمد قادیانی فقه ده پاغي کې لیکي چې په یو مجلس کې 3 طلاقونو ته یو ویل کېږي 3 نه ویل کېږي د قادیانانو تفسیر دی بیان القرآن داغي جلد نمبر 1 صفحه 136 د دې آیت لاندې لیکي چې 3 طلاقونه دا یو دي 2 حواله شوي او د دین علاوه د غیر مقلدینو لکه الروزة الندیه نواب صدیق حسن خان جلد 250 فتاوا نظیریہ میاں نذیر حسین غیر مقلد جلد 339 فتاوا ثنائیہ ثناء اللہ امر تسری جلد 220 دیکھیں د غیر مقلدینو مذہب ذکر دی چې 3 طلاقونه دا یو دی دا مذهب د شیعاګانو 3 طلاقونه یو د قادیانانو 3 طلاقونه یو او د وهابیانو 3 طلاقونه یو دي دا مذهب د غیر مقلدینو شیعاګانو 3 طلاقونه دا 3 دي دا د ائمه 4 مسلک دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د دې مذهب دادی چې 3 طلاقونه دا 3 دي اتفاق کړی دی لکه امام نووي رحمت الله علیه فرمایي وقد اختلف العلماء في من قال لامرأته انت طالق ثلاثا فدې کې اختلاف خلکو کړی دي علماو کړی دي چې 3 یو سړي خپل خځه ته وی چې ته په 3 طلاق دا وشو کو نشو فقال الشافعي ومالك وابو حنيفه واحمد امام شافعي رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث او جمهور علماء د سلف او د خلف دی وی چې 3 واړه واقع شو امام مسلم رحمت الله علیه باندې
امام نووي رحمت الله علیه شرح دا جلد 1 صفحه نمبر 478 کې دا عبارت ذکر دی. نو د سلور مذهب اتفاقی مسله دا شوا چې 3 طلاق 3 دي. وابیان شیعگان قادیانان وی چې 3 طلاق یو دي. اوس برا شو دلایل ته چې آیا زمنګ دا مسله د سلور مذهب مسلمانانو چې 3 طلاق دا 3 دي په دې سره خزه حراميږي، د خزه د اول خاون سره تعلق ختم شو، دا خزه او بل خاون سره نکاح کوي، کچر دیم خاون سره نکاح کو هغه سره نزدېکت کو بیا طلاق ورکو او بیا د غینه بعد اول خاون لراتلی راځي نو بیا راتلی شي، لیکن اول خاون د پاره درو طلاقونه بعد دا حرام ده وسره جن تیر ول د دې شرعاً جایز نه دي. رابشو دلایل ته د ټول اول د قران کریم د آیت دی. الله پاک فرمایي الطلاق مرتان، طلاق دو پیری، یو پیر یو طلاق، دویم پیر دویم طلاق، فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، پس جایز دی د خاوند پارا چې د داخذ اوساتی په خې طریقې سره بیا یې خذ کې او تسریح باحسان یا یې خوشی کی وقوه سره تیر خوشی کی د خپل نکاح اخلاص کی عدت پر کېدو ته پرېږ دی رجوع وتهونه کی. دا 2 طلاق شو. دینه بعد فإن طلقها پس کچره سړی د غزل 3 طلاق ورکو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اول 2 طلاق ورکو الطلاق مرتان بیا 3 ورکو فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. چې 3 طلاق ورکو فلا تحل له نو دا خذ حلال نه دا د خاوند پارا من بعد پس د 3 طلاق نه حتا تنکح زوجا غیره تر دې چې دا خذ نکاح کی زوجا غیر د بل خاوند سره. فإن طلقها کچره دې دیم خاوند طلاق وتورکو نزدېکت ورته کو دا غي نه بعد طلاق ورکو فلا جناح علیهما پس نشته گناه پدی اول خاوند او پدی خذ باندې ان یتراجعا چې دا دواړه خپل منځ نزدېکت بیو کی بیا نکاح او تړي نوی زندگی شروع کی. اوله زندگی ختم شوا دا غینه بعد دویم خاوند وسر نکاح وکړه د دویم خاوند طلاق نه بعد د خځې عدت تیر کو او اول خاوند وسر نکاح کول بیا غواړي نو کچره دی دواړو دا نزدېکت کوي نکاح کوي او دا غینه بعد یو ځای کیږي فلا جناح علیهما پس نشته ګناه په دې دواړو باندې اوس په ګناه نشتا ان ظن یقیم حدود الله که شدید خیالي چوز به زندگی سم تیرو او د الله په حدود باندې به عمل کو. دا د قران کریم اول آیت دی. د دې آیت په باره کې امام شافعی رحمت الله علیه د دې آیت کریمه نه استدلال کړی دی او هغه فرمایي امام شافعی رحمت الله علیه فرمای چې سړی خپل خځې ته 3 طلاق ورکړل اوس په دې سړی باندې خځه حرام او ګرځیدا تر دې چې دا خځه د بل خاوند سره نکاح وکي هغه سر نزدېکت وکي بیا طلاق ورکي دا غینه بعد کدا اول خاوند نکاح کوي و سره کول شي. دا استدلال د امام شافعی رحمت الله علیه د دې آیتنا امام بهقی رحمت الله علیه په خپل کتاب سنن الکبرى کې ذکر کړی دی. دویم د دې آیت نه حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه استدلال کړی دی. تفسیر کې فرمایي یقول ان طلقها ثلاثا کچری او سړی دی خجل دا 3 طلاق ورکو فین طلقها کې 3 طلاق ورکو فلا تحل له پس نه د حلال دا خذا له د خاوند پارا حتی تنکح زوجا غیر تدی چې دا خزنه کو نزدېکتو کې د بل خاوند سره. تفسیر تچانی ولر استدلال عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا سنن الکبرى امام بهقی رحمت الله علیه کتاب دی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 376 کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د آیات تفسیر کړی دی چې په طلقها نه مراد 3 طلاق دی او چې 3 طلاق دی سړی دی خځه تورکو نو د دینه بعد د خاوند د خځه سره پاتې کېدل شرعاً حرام دا بل خاوند سره نکاح نزدېکت کوي کاول خاوند ته بیا راضي به او تراتی شي نکاح بنوي تړي زندگی بنوي شروع کی.
دا د قرآن آیت اول دلیل شو په دې مسله چې 3 طلاق او شو خاوند ته نزدېکت جایز نه دي. تدین بعد د بخاری شریف حدیث ته حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی ان رجلا طلق امراته ثلاثا یو سړیو خزله طلاقونه ورکړل 3 فتزوجت د خزه د بل خاون سره نکاح وکړه نزدېکت نکاح یو کړه فطلق هغه دیم خاون وت طلاق ورک فسئل النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوسو شو اتحل للاول آیا دا خزا دا اول خاون د پاره حلاليږي دریم طلاق نه بعد دیم خاون سره نکاح کړی دا حلاليږي قال لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې نه حتا تر دې پوری یذوق عسیلتا چې دا نزدېکت کې دا خاون دی خجتا کما ذاق الاول لکه څنګه چې دی خجتا نزدېکت کړي اول خاون نو کاول خاون کدیم خاون وسر نزدېکت کړي وي د نکاح نه بعد او هغه ول طلاق ور کړي وي نو بیا دا اول خاون د پاره حلاليږي نکاح وسره بکي او کچره نزدېکت یې نوې کړي خالی په نکاح باندې حلاليږي نه بخاری شریف جلدو صفحه نمبر 791 معلومه دا شو چې 3 طلاق سړی خزل ور کړل سړی خزل ور کړل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا په حرام ده تر دې چې بل خاون سر نکاح نه بعد نزدېکت مو کی دا دلیل د دې خبرې شو چې 3 طلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور کړی دي او دا واقع شو او د دې حدیث تشریح کړی دا محدثینو کې حافظ بن حجر عسقلانی رحمت الله علیه فرمایي او د دین علاوه امام بدر الدین عینی رحمت الله علیه فرمایي په عمدۃ القاری کې علامہ قسطلانی رحمت الله علیه فرمایي په ارشاد الساری کې چې د ټول د بخاری شریف شرح لیکلی دي او دی وی وهذا عام يتناول ايقاع الثلاث دفعه واحده او دا عام دي شامليږي واقع کول د 3 طلاق په یوځه باندې وقد دلت الايه على ذلك من غیر نکیر ګورا دا 3 واړه محدثین چې د دې حدیث شرح کړی دي هغه وی دا دلالت په دې خبره کوي چې دې سړی د خزل په یو ځای 3 طلاق ور کړی دي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې ګوره اول خاوند لپاره حلال نه ده معلومه دا شو چې 3 وار طلاق واقع شوی دي په اول خاوند باندې حرام را ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې دیم خاوند نکاح او نزدېکت پکې شرط دي دا دیم دلیل شو د څلور مذهب مسلمانانو. دریم دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نه تپوسو شو چې یو سړی دی هغه خپل خزل طلاقونه ور کړی دي او 3 طلاق ور کړی اوس بر دې څه مسله کېږي عن الرجل سئلت تپوسو عائشہ صدیقہ رضی الله عنها عن الرجل یو سړی په باره کې يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا چې نکاح کې د یوې ښځې سره بیا ولا طلاقونه ورکړي 3 فقالت دیو فرمایل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تحل للاول دا خزن حلاليږي دا ول خاوند پارا حتا یذوق الاخر عسیلتا تر دې چې نزدېکت وته کې دا دیم خاون وتذوق عسیلته او دا خزه دی خاون ته نزدېکت کې یعنی دا خزه خاون ملوشي د دیم خاون وسه نزدېکت او نکاح دا شرط تا کله دینه بعد طلاق ورکی اول خاوند سره بیا نکاح کول شي نو دا دلیل د دې خبرې دی چې دی خاوند 3 طلاقونه بعد دا خزه پزان باندې حرام کړی دا او دی عائشہ صدیقہ رضی الله عنها او فرمایل چې دا 3 ور طلاقونه واقع شوی دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ذکر کوم دا حدیث ذکر کړی دی مسلم شریف جلد اول صفحه نمبر 463 دا دریم نمبر دلیل شو دویم حدیث شو او دلیل ټول 3 شو. سلورم نمبر دلیل حضرت محمود ابن لبید رضی الله عنه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی دی دی فرمای اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ورکړی شو عن رجل د یو سړي په باره کې طلق امراته 3 تطلیقات چې دې سړي خپل غزل طلاقونه ور کړی دي 3 طلاقه جميعا په یو ځای باندې فقام غضبانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ډېر غوسه باندې پاسې دو ثم قال بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل
ایلعب بکتاب الله آیا دا سړی لوبې کوي د الله په کتاب پورې. الله په خپل کتاب کې فرمایلو چې یو طلاق ورکا دویم طلاق ورکا د رجوع اختیار تا تشتا وګوره سوچ او فکر وکړه بیا وروسته دریم طلاق ورکا. لیکن دې سړی په یو ځای درې طلاق ورکل د الله د کتاب خلاف ورزیه وکړه نو په دې صورت کې دې سړی ځان ته د رجوع اختیار پرې نه خو دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې غوسه شو سوي ایلعب بکتاب الله آیا دا سړی لوبې کوي د الله په کتاب پورې. وانا بین ازهرکم او زه موجود یم په مابین تاسو کې حتی قام رجل تر دې پورې چې د نبی علیہ السلام په مجلس کې یو سړی پاسېدو وقال یا رسول الله الا اقتله او د اے د الله پیغمبر یې قتل نکم. د صحابي د نبی علیہ السلام نه تپوس کو جماعت اجازه د کې قتل کم. ګوره نبی علیہ السلام په دې غوسه شو چې دې سړی ځان ته د رجوع د سوچ او فکر ځای پرې نه خودو. کچری د وابیانو د شیعاګانو قادیانانو د وینا مطابق درې طلاق نه واقع کېدل نو نبی علیہ السلام غوسه کیږي ولی خو بس وی به چلکه د درې سیم یو دی اسم نشته غوسېړو ضرورت نشته. صحابي ولی پاسي چې زه به سر کټ کم ولی پاسي معلومه دا شو چې د سړی ځان ته په خپل باندې اختیار د طلاق پرې نه خو دا رجوع پرې نه خو نو نبی علیہ السلام غوسه شو او صحابي د قتل لپاره پاسېدو چې ماته اجازه ته کې قتل کم. دا حدیث ذکر کړی دی نسائی شریف جلدو صفحه نمبر 82 دا دلیل د دې خبرې دی چې درې طلاق واقع کېدل سره خزه حراميږي ځکه نبی علیہ السلام په دې باندې خفګان د غصې اظهار وکړ. څلورم دلیل شو. پنځم دلیل حضرت عویمر عجلانی رضی الله عنه زده په باره کې راځي حضرت سهل بن سعد رضی الله عنه فرمایي فطلقها 3 تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت سهل بن سعد رضی الله عنه فرمایي چې حضرت عویمر رضی الله عنه خپل بیبیلا درې طلاقون ورکړل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې فانفذه رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې سړي دا درې والا طلاق نافذ کړ خځه ته نه جدا کړه. ګوره کدرې طلاق نه واقع کېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دې چې لکه درې طلاق نه واقع کېږي سم ته اجازه شته. ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خځه سکړه جدا کړه. دا حدیث ذکر کړی دی ابو داود شریف جل اول صفحه نمبر 300. دا پنځم دلیل د دې خبرې شو چې درې طلاق یو سړی خپل خځې له ورکړل دا به درې واړه نافذ ګرځي او دا خځه په دې خاوند باندې حرام شي. شپږم دلیل حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه د په حالت د حیض کې خپل بیبي له یو طلاق ورکړ حالان کې طلاق به ورکې په طهر کې خود په حالت د حیض کې ورکو او د اراده وکړه چې باقي 2 طلاقونه کم پاتې شو نو دا به لسته په طهر کې یا په 2 حیضونو کې ورکم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر دې خبره ذکر شو چې عبد الله بن عمر خپل بیبي لا په حالت د حیض کې یو طلاق ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تو فرمایل چې تا د سنت خلاف ورزي کړی ده. خلق ته زمانه د طلاق چې د ناغه تو دي زمانه د طلاق د خو هیڅ نه دي. عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته بیا حکم وکړو چې ته رجوع وکړه کله چې د تو زمانه راشي نو دا غینه بعد ته اجازه شته ک ساتي او ک طلاق په تور کې. فقلت دا عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي وای ما وی یا رسول الله افرئت تما خبر راکا لو انی طلقتها 3 کچری ما دی خزل 3 طلاقونه ورکړی وی کان یحل لی ان اراجعها ما د پاره بدا حلال و چې ما دی ترجو کړی وی. قال نبی علیہ السلام او فرمایل لا كانت تبین منک دا خذ بجدا وستانا وتكون معصیتا كانت تبین منک دا خذ بجدا کې دستانه پدرو طلاق سرا وتكون معصیتا او دا بغرض دو معصیت او گناہ وتكون معصیتا دا بغناوا 3 طلاق چرتا ورکړی وی نو بیا به ساده پر حلال نه ودا بستانه جدا وا او ساده پر بداکار د ګناکارو. ګورا عبد الله بن عمر رضی الله عنه یو طلاق ورکړی دی نبی علیہ السلام د رجوع ورته وی او دې تپوس کې چې دریم ورکړی نه ما بیا رجوع کول شي وای نه درو طلاق سره تا د پاره د اخذ جدا کېدا پتا باندې حرام ګرځیدا. د حدیث مبارک ذکر کړی دی
سنن الکبرى امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 334، امام دارقطنی جلد 2 صفحہ نمبر 438، مجموع الزوائد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 336. دی حدیث دی کتابوں دا حدیث ذکر کړی دی چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه ګور د نبی علیہ السلام نه تپوس کوي چې کدرې مور کړي بیا بسنګو نبی علیہ السلام ته چې بیا جدا وا. دا دلیل د اهل سنت والجماعت څلور مذهب مسلمانانو شپږم دلیل شو چې په درو طلاق سره خدا حرام ګرځي او خاوند ته نزدېکت اجازت نوي. اوم دلیل حضرت رکانه رضی الله عنه دا یو صحابي دی د خپل بیبي حضرت سهیمه رضی الله عنها له طلاق بته ورکړل. طلاق بته د الفاظ کنایي دي او په دې کې نیت لره دخل شته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنه تپوس کو چې تاسو نه اراده کړی و نو طلاق بته کې یاد یو یاد درو اراده و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دله قسم ورکو چې تو تاسو مر اراده کړی و. دو فرمای فقال رکانا والله ما اردت الا واحده، قسم په الله چې ما صرف د یو طلاق اراده کړی و. فردها الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ته اجازه ورکړه چې د خځې ته رجوع کا، ځکه دا خځه چې دا په یو طلاق سره طلاق شوی دا نو ستاسو لپاره د دوه طلاق نور هم اختیار شته. فطلق الثانیه فی زمان عمر، نو دیم طلاق دی خپل بیبي لورک په زمانہ د خلافت د عمر فاروق رضی الله عنه کې. دریم طلاق ورک والثالثه فی زمان عثمان، او دریم طلاق دی خپل بیبي تورک په دور د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کې. د حدیث ذکر کړی دی ابو داود شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300 یا دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39. د حدیث دی ذکر کړی دی. دا اوم دلیل شو. معلومه دا شو چې درې طلاقه کچری د اراده کړی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ته ویلو چې تا خو درې طلاق اراده کړی دا او استاد لپاره حرام ده، لیکن دا قسم وکړه چې ما د یو طلاق اراده کړی و. اتم دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نه بچ کله داسې مسلې په باره کې تپوس وکړو چې یو سړي خپلې ښځې ته یو طلاق ورکړی دی، نو په داسې صورت کې به دې سړي لپاره سوي عبدالله بن عمر رضی الله عنه یا درې طلاق ورکړي دي چې دې مسلې باره کې به تپوس وشو. دو به فرمایل سبوي قال لاحدهم یو کس سبوي اما انت ان طلقت امراتك مرة او مرتين، کچرتا طلاق دی خپل بیبي له یو طلاق یا دو طلاق ورکړي وي فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم امرني بهذا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته حکم کړی په رجوع باندې. نو کتا خپل بیبي له یو طلاق ورکولی یا دو طلاق ورکولی نو په دا صورت کې بتا ته اجازه د رجوع وي، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته د یو طلاق نه بعد د رجوع حکم کړو. وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك، او کچرتا طلاق ورکړي خپل خزل درې طلاقه نو دا خزه به حرام شي پتا باندې حتا تنكح زوجا غيرك، تر دې چې ته نکاح کې زوجا غيرك د خاون سره د اشت خاون علاوه وعصيت الله او تنافرمانی د الله پاک وکړه فيما امرك من طلاق امراتك. ها مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 476 او بخاری شریف جلد صفحہ 408، دارقطنی جلد 7 صفحہ نمبر 331. دا حدیث مبارک پاگی کے ذکر دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر روایت ذکر دا نهم دلیل. اتم دلیل شو حضرت زید ابن وهب رحمت اللہ علیہ فرمائی دا تابعی دی چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې یو سړیو هغه ټوکې به کولې او هغه سړی خپل ښځې له زر طلاق ورکړو. واقعه را له حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له
هغه وی چې دا خو ما سي غپ لګو دا خو ما سي د ټوکن ورکړ نیت مې د جدا کېدو نو فعلاه عمر رضی الله عنه بالدرته عمر فاروق رضی الله عنه دی په دره باندې او سزا یې وته ورکړه وقال عمر فاروق رضی الله عنه تو فرمایل ان کان ليكفيك ثلاث چې ساده پارا خامخا کافی کېدل 3 طلاقونه تا ول ډیر ورکول نو سزا یې ورکړه خزه ته جدا کړه او دته او چې ساده خزه په درو سره طلاقېږي دا بقایه چې کوم د دې ضرورت نو د حدیث مبارک ذکر دی سنن الکبرى جلد 7 صفحه نمبر 334 دا نهم نمبر دلیل لري خبرې شو چې سړی خپل خزر 3 طلاق ورکړي په دې باندې خزه جدا کیږي کبیر فرض 3 باندې نه جدا کیږي عمر فاروق رضی الله عنه به سړی ته ویل چې لکه ستا خزه واسم نه جدا کیږي یو شوی دی که غپت لګو کار څه دی کول خواسم په دې باندې حراميږي نه او دا به وطن چې په 3 باندې ساده لپاره کافی کیږي لسم دلیل حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمای قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه في الرجل عمر فاروق رضی الله عنه دا غسړي په باره کې اوې يطلق امراته ثلاثا چې هغه خپل خزله په یوځې باندې 3 طلاق ورکړي دي قبل ان يدخل بها مخکې د نزدېکتنا نکاح او تړلا نزدېکت اعلان دې کړي او د خپل بیبي له 3 طلاق ورکړ په یوځې باندې قال هي ثلاث عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل چې دا 3 طلاقونه دي د سړي خپل خزله ورکړ په یوځې باندې 3 واړه واقع شو او بیا فرمایل لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نه حلالېږي له د دې خاوند پاره دا خزه حتی تر دې پورې تنكح زوجا غيره چې دا خزه نکاح کی د بل خاوند سره وکانه اذا اتى به اوجعه او کله چې داسې واقعا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لراغلا ناغه به دې سړي ته سزا ورکول او خزه به جدا کولا د حدیث مبارک ذکر دی سنن الکبرى جلد نمبر 7 صفحه نمبر 334 دا دلیل نمبر لسمو حضرت علی رضی الله عنه په دې باره کې څه نقل دي یو لسم دلیل عبد الرحمن بن ابي ليلى رحمت الله علیه فرمای عن علي رضی الله عنه في من طلق امراته ثلاثا د حضرت علی رضی الله عنه په بار دا غزه کې هغه سړی کې طلق امراته ثلاثا چې خپل خزله طلاقونه ورکړي 3 قبل ان يدخل بها مخکې د دې د نزدېکتنا یو سړی د خزه سره نکاح وکړه لیکن نزدېکت یې اعلان نه کړي او داغي نمک کې په جذبه کې راغی او طلاق ولا ورکړ 3 نصیب فرمایله علی اجم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وی فرمایل چې دا خزنه حلالي کې د خاوند د پاره تر دې پورې چې دا خزه د بل خاوند سره نکاح وکي ګوره په 3 طلاق سره خزه په باندې حرام یاد کړه دا د علي رضی الله عنه فتوا شو سنن کبرى جلد 7 صفحه نمبر 334 دا زمونږ استاد یو لسم دلیل شو دولسم دلیل جاء رجل الى علي يسري راغي حضرت علي رضی الله عنه تا فقال دي سړي وي طلقت امراتي الفا ما خپل خزله زر طلاق ورکړي دي یو سړی راغي چې ما خپل خزله زر طلاق ورکړي دي قال ثلاثك تحرمها 3 طلاق نستا عمر علي رضی الله فرمایي چې 3 طلاق استا تحرمها دا خذفتا باندې حرامي عليك واقسم سائرها بین نسائک او د دین علاوه د پنور خو باندې تقسیم کا ډیر وته غوسه شو وای دا نور طلاقونه پنور تقسیم کا د دې یوې خزه فارغ 3 طلاق کافیو یعنی 3 طلاق سره ساده خزه پتا باندې حرام وګرځیدا ثلاثک تحرمها 3 طلاقونه دا خزه حرامي ساده پارا الیک پتا باندې واقسم سائرها بین نسائک او دا باقی چې کوم پاج دی تقسیم کا دا حدیث مبارک سنن کبرى جلد 7 صفحه نمبر 334 کې ذکر دی علی رضی الله عنه په 3 طلاق سره سرینه خزه جدا کړی دا او ورته چې دا 3 طلاق چې دی نو په دې باندې ستان خزه حرام شو د دین علاوه د حضرت
عبد الله بن عباس رضی الله عنه فتوا ده. عبد الله بن عباس رضی الله ته یو کس راغی او ویل چې زما ته خپل بیبي له 3 طلاق ورکړي دي، اوس د هغې د رجوع دپاره اجازت شته او که نه؟ عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایل چې په 3 طلاق سره د ښځه د خاوند دپاره حرامه ده. د حدیث مبارک ذکر دی سنن کبرا جلسات صفحه نمبر 337. دا زمونږ استاسو 14 نمبر دلیل شو. 14 دلیل حضرت یو ناشنا واقعا ده، حضرت حسن رضی الله عنه واقعا ده. حضرت علی رضی الله عنه چې کله شهید شو خلک رالل د حضرت حسن رضی الله عنه په لاسونو باندې بیعت وکړو، دی امیر المؤمنین منتخب کو. حضرت حسن رضی الله عنه چې امیر منتخب شو کور تراغي د بیبي دا عائشه نومې دي، هغې ته مبارکباد وي ځکه چې ته خلیفه جوړ شوي. حضرت حسن رضی الله عنه دا غزین کې دا راغلل چې دی بیبي ما ته د خپل پلار په شهادت باندې مبارکباد راکړو، دا په هغې باندې خوشحاله ده. فورا ولا 3 طلاق ورکړل. چا ورکړل؟ د نبی علیه الصلاة والسلام نوسی دی، د فاطمې زوی دی، د علی رضی الله عنه زوی دی، حسن رضی الله عنه 3 طلاق ورکړل. او دې ښځې ته وی ځه دی د عدت دوران شروع دی. حضرت حسن رضی الله عنه دی له مهر ورکو او 10,000 درهم ورته ورکو. کله چې دی له دا تحفه د حضرت حسن رضی الله عنه ورسېدله نو دی ډېر زیات د خفګان اظهار وکړو او دی وی چې ما ته دا څه د خپل خاوند طرف نه ملو شو دا ډېر زیات کم دي. د خفګان اظهار وکړو چې تا ماله طلاق ولې راکولې، ته ماله مار راکې یا ماله پیسې راکې، د دې ما ته ضرورت نشته، طلاق دی ولې راکولې. د هغې نه بعد حضرت حسن رضی الله عنه څه فرمایي دا واورئ: لولا انی سمعت جدی او حدثني ابي، کچره نوې دا خبره چې ما خپل نیکه نه اورېدلې وي او حدثني ابي یا ما ته زما پلار بیان کړی وي چې دا خبره نه وي، انه سمعت جدي یقول چې یقینا زما نیکه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ایما رجل، نبی علیہ السلام فرمایي کم یو سړی طلق امراته 3 مبهمه او 3 عند الاقراء، هر یو سړی چې د خپل بیبي لا 3 طلاقونه ورکړ په یو ځای باندې او 3 عند الاقراء یا 3 طلاقونه ورکړ جدا جدا، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نو نه حلالېږي دا ښځه د دې خاوند دپاره تر دې پورې چې دا ښځه نکاح وکړي د بل خاوند سره. کچره دا حدیث ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د خپل پلار نه چې هغه د نبی علیه السلام نه نقل کوي ما نه وي اورېدلې، لراجعتها، نو ما به خامخا د خپل بیبي ته رجوع کړې وه. د حدیث ذکر دی سنن الکبرا جلسات صفحه نمبر 336، دار قطنی جلد 2 صفحه نمبر 427. ګوره حسن رضی الله عنه د ډېر خفګان اظهار وکړو، خو د نبی علیه السلام حدیث موجود دی چې د نبی علیه السلام حدیث دی ما د خپل نیکه هم اورېدلی دي. اوس څوک هم که چېرې دا نه وي چې 3 طلاقو سره ښځه حرامېږي خاوند سره بیا وخت نه شي تېرولی نو ما به رجوع کړې وه. نو که چېرې 3 طلاقه یو وي نو بیا افسوس د حضرت حسن رضی الله عنه ته ضرورت سره دا دلیل د دې خبرې دی چې په 3 طلاقو سره ښځه حرامه ده. حضرت علی حسن رضی الله عنه دا ارشاد فرمایي. 15 دلیل حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو مسئلې تپوس شو. ګوره دا له صحابه کرامو فتوی دي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو سړی راغی د هغه په باره کې تپوس شو چې ما خپلې ښځې له 200 طلاق ورکړي دي، اوس څوک هم څه فتوا راته راکړې؟ وایي خلک راته وایي چې دا ښځه اوس په تا حرامه شوې ده، ته ورسره ژوند نه شې تېرولی، ستا پکې څه خیال دی؟ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل
چې خلک رښتیا وي ستانه ښځه جدا ده. د حدیث مبارک ذکر دی موطا امام مالک صفحه نمبر 199 کې. عمده شان تپوس د حضرت عمران ابن حسین رضی الله عنه دی وی یو پیر جماعت کې ناستم او یو سړی راغی چې ما د خپل ښځې 3 طلاق ورکړي دي، اوس راته څه حکم دي څه حکم؟ عمران ابن حسین رضی الله عنه تو فرمایل چې تا د خپل رب نافرمانی کړې ده او ښځه په تا باندې حرامه ده. دې سړي چې دا فتوا واورېدله نو د ده نه لاړو او بل صحابي دی حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه هغه له لاړو او د هغه نه تپوس کړه. د خیال دا چې کېدی چې ما ته دې پکې څه ګنجایش روباسي، لیکن حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه عمر شان فتوا ورکړه چې څنګه فتوا عمران ابن حسین رضی الله فرمایلی و چې 3 طلاق دې ورکړي خځه حرام را د الله نافرمانی دې کړي، ولې داسې کار کو؟ د حدیث ذکر کړی د سنن کبرا جلد 7 صفحه نمبر 332. عمده شان فتوا د حضرت عبد الله بن عمرو ابن العاص رضی الله عنه نه تاسو شو چې سړی دی د خپل بیبي له 3 طلاقونه په یو ځای ورکړي دي، اوس د ده لپاره څه حکم دی؟ نو په دې مجلس کې حضرت عطاء ابن يسار رحمت الله علیه ناس دي. حضرت عبد الله بن عمرو ابن العاص رضی الله عنه فرمایل چې دی وخت کې سړی د اخر دنه جدا شو ځکه د 3 طلاق ورکړي دي. د حدیث مبارک ذکر دی مسند امام شافعی رحمت الله علیه صفحه نمبر 36 او طحاوی شریف جلد 2 صفحه نمبر 30. بل دلیل دی حضرت ابو هريره رضی الله عنه او حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه لا یو سړی د خپل ښځې له 3 طلاق ورکړ. دا سړی راغی حضرت ابو هريره رضی الله عنه لا او حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه لا د دوالو مشترکه فتوا ورکړه چې دا ښځه هغه وخت پورې تا سره نزدېکت نشي کولی تر کوم وخت پورې د ښځې د بل خاوند سره نکاح او نزدېکت او د هغې نه بعد طلاق نه وشي، یعنی دا ښځه په تا باندې حرامه ده ځکه چې د دې 3 طلاقو سره حرمت راغی. د حدیث ذکر دی مستند امام شافعي رحمت الله علیه صفحه نمبر 36 کې. دا تقریبا منګه او تاسو دلایل خو ډېر زیات دي، تقریبا 13 پورې دلایل منګ او تاسو په دې مسله باندې وي چې یو سړی خپل ښځې له 3 طلاق ورکړل نو په 3 طلاق سره دا ښځه حرامېږي او د اول خاوند سره دی جون تېرول شرعاً جایز نه دي. د دې په مقابل کې د وابیانو سره شیعګانو سره قادیانانو سره هیڅ قسم دلیل په دې باب کې نشته. البته یو روایت دی د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه د هغه دور چې په کوم دور کې د دې حکم لا ظاهر شوی نو عبد الله بن عباس رضی الله عنه دغه روایت ذکر دی په مسلم شریف کې، خو لیکن دا غي مسله دا ده چې په کوم وخت دا مسله چاته واضحه شوی نه و نو خلکو به دا طلاقونه یو شمار کو، لیکن کله چې مسله واضحه شو نو بیا د عبد الله بن عباس رضی الله عنه فتوم داوا او د ټول صحابه کرام اتفاقی فتوم داوا او د عمر فاروق رضی الله عنه قانون هم داو چې سړي خپل ښځې 3 طلاق ورکړل نو ښځه ته جدا کوله. معلومه دا شو چې په 3 طلاق سره ښځه حرامه ګرځي، کچره خاونه سره نزدېکت کول غواړي نزدېکت د دې سړي د ښځې لپاره جایز نه دی. دا مسله د طلاق ثلاثه شو. په دې باب کې د نبی علیہ السلام دور کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه دور خلافت کې، عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت کې، د عثمان علی رضی الله عنه دور خلافت کې، د دې او د حضرت حسن رضی الله عنه دور خلافت کې، او د دین علاوه حضرت حسین رضی الله عنه دور کې، د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه دور کې، یعنی د صحابه د تابعینو د تبع تابعینو په دور کې 3 صده 4 صده 5 صده 6 صده د 6 صده پورې 3 طلاقونه به 3 شمار کېدل. د څلور مذهب مسلمانانو په تخو ازم وا خو د ټولو مسلمانانو تر 6 صده پورې اتفاق دو چې 3 طلاق 3 د ښځه په 3 سره جدا کیږي، لیکن کله چې 9 صده رااله په 9 صده کې
یو عالم دی دا غنوم دی ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه 2561 هجری کې ابن تیمیه سے 2561 هجری کې پیدا لري او په 728 هجری کې دی وفات دی. اگر چې دا د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د مذهب سره لیکن دو فتوا ورکړه چې 3 طلاق دا یو دی. د دې پتی بنیاد ابن تیمیه سے ابن تیمیه سے په 9 هجری کې اخی دی او دا غینه بعد د دې چې کوم شاګردانو حافظ ابن قیم سے وغیرہ اغین دا فتوا واغسته اگر چې دا د تفرد په 9 صدې کې د دې دا مسله او چلیدله چې 3 طلاق یو د ابن تیمیه سے د 3 طلاق ته یو ویون کې د دې ابتدا د کړی دا وما او 8 صدې کې د دور او چلیدو بیا د دې نه بعد 9 صدې 10 صدې 11 صدې 12 صدې دی 300 کالو کې د دغه فتوی عالم بیا نشته ګوره په 9 صدې 8 کې شته 9 کې د دې مسله چلیدله تر 8 پورې چلیدا 8 چې تیر شو 9 10 11 12 صدې پورې بیا د دې فتوی دور نشته بیا څوک د دې فتوی حاملین او عمل کوونکي نشته چې 3 طلاق 3 نه دي 3 طلاق یو دي داسې څوک نشته. بیا چې کله 14 صدې شو او په 14 صدې کې په هندستان باندې انګریزانو چې کوم وخت حمله کړې و نو د دې فتوی په باره کې یو عالم روچت شو چې دا غنوم دی عبدالحق بنارسی غیر مقلد دی عبدالحق بنارسی د بنیاد کې خو دو د دې فتوی چې 3 طلاق دا یو دی او په دا وخت کې مسلمانان چونکې کمزوري د کفارو خلاف میدان د جهاد ګرمو نو په دې بنا باندې د ملګری پیدا شو او مخالفین په دا وخت کې کمزوري دغه خبره اونې چلیده ځکه دا خلک د انګریزانو سره جوړو د دې فتوا په خیر طریقې سره غي شایع کړه او مسلمانان چونکې په دا وخت ډېر د مظلومیت په حالت کې نو د دې دا مسله خوره شو او دغه دین بنیاد د غیر مقلدینو کې خودل شو انګریزانو دی له نوم کې خودو اهل حدیث دا 14 صدې شو 16 صدې په 16 صدې کې انګریزان چې بیا ډېر زیات مضبوطو د دې عالم دی عبدالرحمن مبارک پوری بل عالم دی شمس الحق غیر مقلد بل عالم دی میاں نذیر حسین دهلوی د ټولو بیا په خپل کتابونو کې دا فتوا ذکر کړه چې 3 طلاق 3 نه دی بلکې 3 طلاق یو دی. ګوره دا مسله اول 600 کال کې نشته د نبی علیہ السلام د دور نه 800 کال کې چې غیر ابن تیمیه سے ابن قیم سے ابو دا غي دور کې دا مسله او چلیدله 800 هجری نه بعد دا مسله بیا ختم شو 9 10 11 12 دا 300 کال دا مسله بیا نشته چې 3 طلاق یو دی. بیا چې کله د غیر مقلدینو پیدایش شو په 1300 هجری کې نو په 1300 هجری کې د دې اولنی مولا عبدالحق بنارسی چې دا پټ غیر مقلد او پټ شیو د دو فتوا دا راغله چې 3 طلاق یو دی. انګریزان بیا چونکې محفوظ مضبوط شول په 14 صدې کې او په 14 کې نو د دې نور مليانو دا فتوا بیا شایع کړه چې 3 طلاق 3 نه دي بلکې 3 طلاق یو دي او په دې مسله کې د شیعاګانو د قادیانانو سره اتفاق وکړو. دا مسله د قادیانانو د شیعاګانو او د وابیانو مشترکه مسله ده. څلور مذهب مسلمانان تر د نن ورځې پورې په دې مسله کې اتفاق لري چې طلاقونه دا 3 دي. عقل په لحاظ سره 3 تدری ویل شي د قرآن په لحاظ سره 3 دي حدیث په لحاظ سره 3 دي د صحابو په لحاظ سره 3 دي او د امت مسلم اتفاق لحاظ سره 3 دي. البته د قادیانانو شیعاګانو وابیانو په نسبت دي 3 طلاقونه یو دي او 3 طلاقونه چې یو شو مسلې تقوا کېږي چې
چې 3 طلاقونه یو شو سړی ښځې سره پاتې کېږي زنا کوي او دی ورته ثواب او جایز وي بچی به د زنا پیدا کېږي هغې ته به دی صحیح بچی وي ګناه کوي ګناه ته د سره ګناه نه وي تر دې چې په حرامو کې مبتلا دي او دی یې ګنام نه ګڼي نو د داسې سړي په باره کې د ایمان د خطرې مسله ده چې کېدی شي چې دې کار ته جایز او حلال او روا کار وي په دې باندې د ایمان لاړ شي خطرناکه خبره ده مسله دا شوه چې 3 طلاق یو سړي ښځې له ورکړل په یو ځای ورکړل که جدا جدا ورکړل په 3 طلاقو به سره دنه ښځه جدا کېږي د قرآن کریم آیاتونه د نبی علیہ السلام حدیث تاسو ته په دې مسله کې تفصیلی د الله جل شانه په توفیق سره دلیل وړاندې شو الله پاک دې موږ تاسو ته په دغه خپل عقیده او مذهب باندې د اهل سنت والجماعه همیشه والی استقامت را نصیب کی او د وابیانو پنځپیرانو د فتنونه بریلیانو د فتنونه او د هر قسم اهل باطل د فتنونه الله پاک موږ تاسو ټول د حفاظت نصیب کی واخر دعوانا ان